دا کوم ځای کې د اوبه دي دا چېرته ځي چې دا 40 اربو اوبه دي او د کوم ځای نه راغلي دي دا خو راته دغه کوي عقیل صاحب دا ډونګه ګلای کې درې پاڼز دي ډونګه ګلای کې او دا انګریزانو جوړ کړي وې د مری د پاره هر سړی توپ کار چې کم دی کنه د ملکند سورنګ سمیت دا انګریزانو هغه وجه دا و چې مری کې بده وبو کم یو ناغي ویل چې اوبه دلته ډېری دي او هغه مری آبادوله دا د ترجیحات خو لانو دلته ودی په حملو نه یری د پاکستان جوړېدو نه پس آغاز شزونه او نه دغه اوبه چې کوم دي مری ته د سپلای لاین چې ورکړ د انګریزانو ورکړ د انګریزانو ای شاباش ښه دا تاسو چې وګورئ دا چې کوم د پایپ لاین ټریک چې دی دا ټول بیا دغه لاین باندې دی تللی دی 92 لاک ګیلن پانی هلته اوبه هلته جمع کېږي 92 لاک ګیلن 15 لکه ګیلن اوبه ډیلی هلته نه مري ته روانې دي زما د ډونګه ګلی او هغې سره نږدې چې کوم علاقې دي د هغې لوکل ضروریات دی 2,83,000 ګیلن ډیلی یو ګیلن اوبه هغې ته دلته نه میلاویږي بله خبره دلچسپه چې کومه ایریا دا چې کوم کې دا پانډز دي هلته یو ډېر شاندار ریسټ هاوس دی زه به تاسو تصویرونه شیر کوم وګورئ هلته زما د صوبې د سرکاري سړی دننه هم نشي تللی د پنجاب حکومت ملکیت دی هلته د جی ډي اے کوم چې ګلیا ډیولپمنټ اتھارټي دي هغې هلته دننه نشي تللی دا بیروکراټ بیا دومره نر نه چې دغه سره جګړه وکړي بله خبره دا ده چې د ګلیاتو کې د اوبو د کمی پوره کولو دپاره بیا دي پمپینګ باندې د ابټاباد نو بره غواړي نو هغه به موږ ته ګرانې پروزي او بیا اخري خبره دا ده چې چلو 70 سال پس اویا کال پس ګلیا ډیولپمنټ اتھارټي ته موږ دا یو کریډټ ورکو چې هغې کاغذونو کې ګوتې ووهلې د هغې یو ډایرکټر ټیکنیکل او زه هغې ته ډېر ښه کریډټ دی ورکومه یو کیس یې جوړ کو کیس بیا انټر پروفیشنل کمیټۍ ته لاړو آی پی سی سی ته لاړو آی پی سی سی زموږ صوبې په حق کې فیصله وکړه پنجاب د هغې خلاف وزارت قانون انصاف کې اپیل وکړو هغه اپیل هم ریجیکټ شو خبره ده دا د 2021 خبره ده اوسنۍ خبره ده 2021 کې د اپیل ریجیکټ شوی دی او فیصله دا شوې ده چې دا معامله واپس آی پی سی سی ته لاړ شي چې هلته فیصله وشي هغې نه پس تر اوسه پورې د انټر پرایمشل کوارډینیشن کمیټۍ میټینګ څوک نشي راغوښتی او زموږ د صوبې حکومت موږ هغه ورځ کې محمود خان په وخت کې هم دا شی ډېر اوچت کړو ډېر هم هایلایټ کولو کوشش وکړو بیا د نګران دور کې موږ وکړو خو څه فایده ونه شوه نو اوس موږ وایو چې دا ګنډاپور صاحب چې دا بار بار چغې وایي چې مې ایسا کر لونګ معلومات به موږ ورکو هر څه تیار کیس ته موږ درکو راشه او جنګېږه که د صوبې د حق اخیستی شي واخله یا که نور څه نه چلو پنجاب پیسې نه درکوي کم از کم دې نه ګلیاتو ته خو بس سټارټ کړه که نه ستا د حکومت پیسې خو بچ شي که نه بالکل وخت بالکل ختم دی هم بیا ستاسو په اجازت باندې بیا دا خبره کوم بلکې زما تاسو ریکویسټ وي آن ریکارډ چې په دې ایشوز باندې چې د تاسو پروګرام غو لګ ډیفرنٹ ټو موږ دا چیرې زموږ وسایل څومره دي موږ ته مشکلات کم دي کیس څنګه جوړیږي مقدمه څنګه جوړیږي دا غیر لپاره متعلقه پلیټ فارم چې کم دی هغه کم دی پیسکو څه شی دی وابډا څه شی دی کم فیډرل سبجیکټ ځکه په دې ډېر څه باندې موږ پوهیږو نه خو د دې تاسو تصدیق به وکړم د هم ما کتلی چې کله دغه چې و د حضرت عمر فاروق خلیفه نو په شام کې د اوبو څه مسله راغله او په هغې باندې دوه قبیلې چې کوم دي نو هغه د بل سره ورانې غونډې شوې او زه بیا نه خطا کېږم نو حضرت امیر معاویه چې و هغه شام ګورنر و هغه مسله دومره زیاته خرابه شوه چې هغه د خلیفه نه رهنمایي غوښته نو خلیفه هغه ټایم کې چې دی دا هم ګورې انټرنیشنلي دا فارموله چې ده اکانومي کې یا ریسورسز کې اپلای کېږي خلیفه ورته وی چې یو دوه درې کیټګریز دي اول په کم ځای کې چې خدای دغه اوبه ورکړي دي که نه دا ځنګل یې ورکړی د مدنیات یې ورکړي د دغه علاقې د خلکو پې دغه دی حق دی کو په هغې باندې اضافه کېږي نو بیا د هغې نه لاندې چې کوم دي د هغې دي کو په دې باندې دا زیات دي او بیا ډېر لرې یو کلي ته یا علاقې ته بوځي نو د هغې به ورته پیسې ږدئ هغه به دې علاقې ته ورکوي یاره څو سوه کاله مخکې دا رایلټي تصور وګوره دا رایلټي تصور کم ځای نه راغلی په هغې باندې مسله شوه